الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دا د سورة ابراهیم 34 نمبر آیات. مخکی د الله د مختلف انعامات و بیان. اس دی آیات کریمہ کی اللہ فرمائی چې هر قسم نعمتونه چې تاسو د الله نه غواړئ هغه زه درکوم، درکړي مې دي، خو هغه چې هغه ستاسو د مصلحت موافق وي. او که تاسو د الله نعمتونه شمیرل شروع کړئ نو پورا کولی نشئ. ځکه چې الله وایي زما نعمتونه چې دي غیر متناهي دي. غیر متناهي مطلب دا چې څه حد یا معلوم نه ده. غیر متناهي هغه شی چې دغه څه حد معلوم نه وي هغه تاسو شمیرلی نشئ. وآتاکم، او الله درکړي دي تاسو ته من کل ما سألتمو، هر قسم هغه نعمتونه چې تاسو د خدای نه یې غواړئ. اوس که ته دا ووایې چې زه خو د خدای نه دا سوال کرما چې خدای دا ټول دنیا و ما فيها چې څه مال دولت ته دا ټول ما ته یوازې راکړه، خدای کله راکول؟
کته وای چې زه خو د خدای نه دا غواړم چې خدای ما د سلیمان علیه السلام په شان د ټول دنیا بادشاه وګرځوه په جنات هم حکومت راکړه هوا هم زما مسخر کړه مارغان هم زما مسخر کړه خو خدای نه راکړي اللہ فرمائی چې من کل ما سألتموه نمرات اغا نعمتنا اغا شیان دی چې اغا ستاسو د مصلحت مطابق اوس که یو ماشوم پلار ته وایي چې پلاره پیسې راکړه چې 7 ساله ماشوم پلار 100 روپۍ نه ورکوي 500 نه ورکوي 5 یا 10 روپۍ ورکوي ځکه مصلحت دی کې ده چې دی د دې 5-10 قابل ده که 5000 یا 1000 ورکړي دی به ټولې په پاپړو ورکړي اوس ټوله دنیا که ته غواړې د ټولې دنیا نعمتونه مال دولت غواړې خدایه ځکه نه درکوي چې دا دې کې مصلحت نشته ځکه که ډېر مال دولت درکړي بیا به ته بغاوت شروع کړي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لو اکزا رزق مال دولت بندگانو ته ورکولاو کړما ډېر ورکړم کنا لبغوا فی الارض دوی بزمکه کې بغاوت شروع کړي عیش و عشرت بشروع کړي تاسو ګورئ چې لږ په خېټه موړ شي چې لږ په خېټه موړ شي اول کار یداوی چې خزه برمنډه کړي لور برمنډه کړي په بازارو یې ګرځي په مارکیټو یې ګرځي په پکنیکونو یې ګرځي ځکه وایي چې مال را کر راغلی مال را کر راغلی ده اغا مال برداشت کولی نشي عیاشي شروع صدی پا ما کار شي صدی پا ما کار شي شیخ از خرابا تی امای چرس کوم چرسی اما بس عیش و عشرت شروع کرنا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض رزق الله و ازار چاته ورکولاو کم ډیر ورکما زمکه کې بیا بغاوت شروع کوي کنه چې څومره بغاوت ده څومره بی حیايي ده اغه مالدار طبقه کې ده د غریب خزه په بورکه کې د غریب لور په بورکه کې وي بهر یې څوک نه ویني د مالدار خزه سرتور سر برمنډه داسې جامې اچولې وي چې د ټول جسم د رتو د سولوینو
د هر څه کاسیر کیږي او په ګاډي کې مخ کې ناسته وي داسې مې چې ګاډی په خپله هم چلی دا وجه څه ده چې هلته خدای رزق څه زیات ورکړی د عیاشي شروع کړی قرآن کریم فرمای وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ او زما بندگانو ما دا اعلان در تکڑی دا استاسو رب دا اعلان کڑی دا کزما دا نعمتنو شکر تاسو ادا کڑی لأزیدنکم نعمتنا بدر تزیاد کرم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد کزما د نعمتونو نا شکرم وکړه نو زما عذاب سخت کنه چا کم نعمتونه می درکړي دیا بم درنوالما زیاد در کول بم در باندې بن کړم علماء لیکي چې شکر چې کم ده قید الموجود وصید الغائب شکر د هغه نعمتونو لپاره چې تا سره شته او ته شکر ادا کوې دا شکر د هغو لپاره قید او پنجره ده کنه لکه مارغه چې پنجره کې بند کړې بیا الوتای نشي چې ته شکر ادا کوې موجود نعمت چې تا سره شته هغه ستانه الله نه علي او شکر دغه نعمتو لپاره چې تا سره نشته دغو لپاره شکر چې کم دغه ښکار ده نو نعمتونه هم درته ښکار کوي راکاږي وإذ قال موسى وقال موسى حضرت موسیٰ قوم طویلو چیئا تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید حضرت موسیٰ قوم اعلان کرو چو زما قوم کتاسو ازمکه کی چې څومره مخلوقات ټول د الله د نعمتونو ناشکري شروع کړی نو خدای بے پروازات د چا شکر ته ضرورت نشتا خدای د ټولو خوبیان والا ذات شکر نعمت ہے تو چندان کے نعمت ہے تو شکر نعمت ہے تو چندان کے نعمت ہے تو عذر تقصیرات ما چندان کے تقصیرات ما وفي أنفسكم أفلا تبصرون انور نعمتنا اوبا روٹی میوے
دا در کنار بندا د خپل نفس غریبان کی ته وګوره چې ستا دا جسم کې څومره نعمتونه دي کنه د دوه سترګو ته وګوره دا سترګې کدا سترګې داسې در پټې کړم او روندې کړم او ټوله دنیا تعالی درکړم او بیا دا درته ووایم چې بنده دا ټوله دنیا چا غریب له ورکړه دا سترګې به درته کولاو کړم یا به یوه درته کولاو کړم ته ورکولو ته تیار یې که نه یې تیار 400 کې یو قاری صاحبو پسترګو باندې بالکل روند قاری صاحب خلق وای دا تور رنگ ده دا سپین رنگ ده دا سر رنگ ده او زما دا ارمان ده چې ظلم کتلی وای چې دا سپین رنگ څنګه ده او دا تور څنګه ده سر څنګه بچیو حافظان په بچو به داسې لاس راخ کوي لیدو خو یې نه دا فضل الرحمن جان دا پلانی جان دا پلانی جان بچو په مخ به داسې لاس راخ کوي دا پلانی جان دا پلانی جان نور لیدو ویل کاش قاری صاحب الخواهش ارمان می داده چې دا د خپلو بچو مخونه خو مې یو ځل لیدلي وای که نه چې یو ځل مې داسې لیدلي وای بیا که مې بیا سترګې پوټې شوې وای خیر ده که نه چې زما د بچو دا شکلونه څنګه دي څومره لوی نعمت څومره لوی نعمت ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين انسان ولدات وسترګي چا درکړې دي کنه ولسان دا جب چا درکړې ده کنه وشفتين دا دو شونډې چا درکړې دي اس کا دسترگی نوی تابت سکڑائی کپ جب میں گنگا کڑائی وائی تابت سکڑائی سب دکڑائی اغورت زمان مدرسہ کیو خادم دا سندائی دا جامعه بیت العلوم الاسلامیه کی گنگاد ما تیویل چی بس پوش ویل دمرا لور می دوارا اغا بیمار دا غیل پارا ویل تعویز راته ولیک اشاره یا پوک اوس دا جبه چې مې انسان در کړی ده بیا جبه خو مې در کړی ده جبه خو انسان ستانه
د اوخ جبه ډېره اوږده ده د میخې د هم اوږده ده د غوا د هم اوږده ده لیکن میخه دا نشي ویلی چې اوږیه یما تږیه یما ګرمي مې کېږي یخني مې کېږي اوخ دا نشي ویلی چې اوږه یما تږه یما بیمار یما بوج وای نشم لکم بوج را باندې واچوه جبې نشته ها د جناب رسول الله دا معجزه وکنه جناب رسول الله د انصار یو باغ ته ورغی کنه دخل الحائط جناب رسول الله د انصار باغ ته ورغی چې باغ ته رسول الله ورننی وته صحابه ورسره دي فجاءه الجمل باغ کی اخسره دی اخرى منډ کړه رسول الله تراغی رسول الله تدا سرا نزدې شو دسترګونی اوخ کی راتوه دې د اوخ جناب رسول الله تو فرمایل چې یا رسول الله دا د رسول الله معجزه و چې او خدای ورته گویا نکو او ویل یا رسول الله مالک چې مکم دا اغه واخه خورک کم را ترا کوي لیکن بوج باز ما د طاقت نه زیات را باندې اچوي کار ډیران علی او خوراک کم را کوي ګوره یا رسول الله ز اوګیما ټپ ټپ یم کنه کمزور یما زما سفارش د مالک ته وکړه کنه چې په خېټه مې موړ کړې جناب رسول الله فرمائے صحابوں نے تفوس کو وَلِمَنْ هَذَا الْجَمَلَ وَالْأَصْحَابُ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلَ دا اخد چادا فجاءه الأنصاري فقال يا رسول الله لي یو انصار را منډ کړه ویل یا رسول الله دا اخزما دا جناب رسول الله فرمایل ټول امت تر قیامت پورې جناب رسول الله فرمایل جمع الفاظ راوړو جناب رسول الله فرمایل ویل اتقوا الله في هذه البهائم والأوزما أمتا د خدای نه ویریږي کنا د دغه ګونګو جانورو بارکی کنا دعوها سالما خوراک ورکوي خیساتی کنا حق ادا کوي ارمیداو چې دا خود رسول معجزه و چې اخم رسول الله ته گویا نشو لیکن دا اخدم رجب دا نشوی لی چې په خېټه مې درد او غیم تغیم انسان ته دمر وړو کوي غوندې کنا او اظهار ما فی ضمیر کړای شي او غیم روټي راکړه تغیم اوبر راکړه داسی سر سست پست یما لکه سوٹا د سوٹی پشان سست پست یما یو پینا ڈوڑا کچوایا چوا مکنا پخیٹ میں درد کنا یو گولی راکڑا چیزوں کی دی خبرت خیال رازی پجب باند تعبیر کڑائشے دا د خدای نعمت دکنا
علمه البیان اللہ وی بیان میں در اخوت ہے جب باندی عرص ویلیشے علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین دوی مسترگی در کڑی دی جب میں در کڑی دا شنڈ میں در کڑی دی کدا شنڈ دی نوائی لاندی شنڈ دی نوائی برا شنڈ دی نوائی خلق بدر نیرے دائی کنا خلب دی چنگخ کارے دائی دا خلقو بدر نفرت وائی کنا اس دی خلق پا دیدار نمڑی گی کنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله ويبينزر میں دی قسم بھی زیتون میں دی قسم بھی توری سینا غر میں دی قسم بھی محبوب استاد مکی پخار میں دی قسم بھی انسان میں پڑیر خلی شکل ڈانچہ کی پیدا کڑائی دا اس کا دغوا پشان پچلوری اور روان وائی رست دی دمر لکھوی وائی کنائی کد اخر پشان پچلوری اور روان وائی دمر دی شنڈی وائی بیا بدی سکڑائی کنا کد اخ پشان کو کنوائی چبدی کڑائی اخ نچاتا پوسو کو ویل اخا دا ذکر دی ولی دا سی کوگد دا میتیازی دا سی کگی وگی کڑی دا شای دی ولی کوگد اخ ورطا ویل سترکی دیوراندیشا ما تا اگور زما پا بدن کسی دا شیرا اخیا کم یو اندامی سی دا دا خوطول سر کوکن یمکنا دغا کوکن دا بیام تور باندی سوریگی بوجور باندی وڑے ستا پکار کی لگیا دا وآتاکم اللہ ترکڑی دی تاسو تا من کل ما سألتموه ہر قسم آغا نعمتنا چی تاسو ید خدای نغواری او پغ کس تاسو مصلحت وکنا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ کچرتا تاسو ټولا جمع شیو کی نه د خدای نعمت نشمیر الشروقی چې د سترګې او نعمت غوږونه بل نعمت خوله بل نعمت اولاد بل نعمت ښځه بل نعمت مور پلار بل نعمت رزق بل نعمت کشمیر الشروقی لا تحصوها زما د نعمتونو شمیر علاوه تاسو پوره کولای نشئ کنه بیا الله شکایت کړي اخر کې ان الانسان لظلوم کفار بشک انسان چې دا غډر لوی بی انصاف دکنا ظالم دا او ناشکر دکنا دا ناشکری او دا بی انصافی سزا بهم دت ملاویگی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرہ ملگری مور بیمار دا دعا اردو اللهم اشفها شفاء عاجلہ اللهم اشفها شفاء عاجلة برحمتك يا أرحم